بسم الله الرحمن الرحيم باب لتركبن سنن من كان قبلهم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين مر بشجره من المشركين يقال لها ذات انات يعلقون عليها اسلحتهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لتركبن سنن من كان قبلكم سورلی بوکے پا طریقو دا غچا جستا سنن مخیری. سنن مراد بمانا لغیو والی طریقے ماویلو چی سننن پا مخی میں دا پا فوائد اصولیه کی در یادوں میں سنن جمع دا سنتون دا او ماویلو فوائد سوے سنت طریق دا وی که محمودی که مضموم ہے او دلیل مم در طویل دے اسا من سن فی اسلام سنتا حسنتا او ورپسی رازی من فی اسلام سنتا سیئات نو مانا لغوی مراد لترکبون او رکوب سا نو تشبیه دا سنن ویورک دا مراکب و سر او پا مراکبو چه بنده رکوب او کی نو ده پورا تابع وی ده چه کم خوانا مرکب بوزی مرکب با مخوازی که پا سخته بوزی که پا لوڑه بوزی و که پا نرمه بوزی او عادتا دا سه ده نو سمطلب تاسو با پا اغا طریقو سواره اغا طریقه بخپلاوه مرکب نفیده لی دا اغا طریقو نبا فیده اخله اغا طریقے بس تاسو تابع بیدانا چی تاسو بے تابع ہے دا زبردست مبالغہ دا فکار خدا چی سوی ذرا پلان کے طریقے تابع نا اغا طریقہ بس تا تابع وی مضبوط رکوب گرفت کے بدی وی من قبلکم دا سا دا پہ اعتبار دا انفراد سرا زو سا نو سوی و ابو واقد لیسی وی چی علیہ السلام لما خرج الى حنین تلا دا بجلد ثانی دا بخاری کے رضی من مر بشجرة للمشركين دا مشركان يو شجرة ويو ونوا نو قال نو سوي نو يقال لها ذات أنوات ذات أنوات وتوي نو تستوي نو تعلق توي ذات دا تعلقاتو خلق دي سر خپل تعلقات وابسته کړیو چې دا به مونږ له بیماری جوړی دا به مونږ له د مرض جوړی دا به مونږ له خیر راکوي بچي به راکوي لکه اوس هم بعضې خلک د بعضې اونو سره عقیدت مناوی هلکه اونې سره څه اعتقاد کې وی دې لاندې پلان کې بزرګ ناسته کړې ده ټیک جومات کې ناسته نه ده کړې جومات ته ښه شی بل شته خپله خانقاه کې ذکرونه نه دي کړي تاسو خبره ده د دې اونې لاندې پلان کې بزرګ دمه کړې ده د ځمکه باندې پلان کې بزرګ ناسته دا شیطاني وسوسې وي نو یو ځل د پلان کې عالم بزرګ دلته ناسته وکړه هغه متبرک ګرځی او چې ټول عمر یې په کم کور کې ناسته کړې ده نو هغې کې زناکاری کوي او بدعملی کوي ټول عمر چې په کم جومات کې ناسته کړې ده او پکې عبادت کړی دی نو هغه جومات کې غیبتونه کوي بهتان پکې کوي د هغې قدر نه کوي چې د خدای کور دی او خیر البقا دی دا زموږ د خلکو یو سوچ دی دا پلان کې ونه ده او گورا اغا شجره چه کما لاند بیعت الرضوان شویو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره سونا مبارک و سونا متبرک و زکر چه سور لسا و صحابه سر بیعت دا جهاد شو رسول اللہ مبارک ناستا اکڑا او بیاس آیت نازل شو او صحابه مبشرین بالجنت گردے دل لیکن حضرت عمر غونوالا ولی ذکا اغی اون سر و خلقو اغا اعمال کول چن غیر مناسب و ناجائز خلقو با اغا اونو دا غیزه متنو ٹک تا دا تبرک نا اسوک انکار نکی نتی کولی شی خو تبرک با پخپل استعمال ہے کنا یو شی مبارک دے تا دا خپل پیر سیب تسبیح دی او یا دا خپل شیخ دا مبارکی دی ما دا خپل استاد نخوا دا ٹک تا نو دا دی دا تبرک طریقه سر ذکر پیوگا دا دی تبرک طریقه سره ویړه وه دا خو نه ده چې غاړه کې واچوه او میل ته جوړ کړي دا خو تبرک نه ده چې ماشوم ته یې په غاړه کې واچوې اپې د غلو د متیازو لاسونه راکاږي دا خو تبرک نه ده چې ته یې میخ ته اوازدان ده کې چې دا د ما د پیر صاحب د لاس نښه ده نه چې پیر صاحب ته کوم کار اخیستی و هغه ته یې واله
تبرک نه خو څوک انکار چې دا خبره کې خلکو کې برکت نه منکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیزونه خلکو نه دي استعمال کړي لیکن دا خو نه ده چې غیر شرعي توګه باندې هغه استعمال کړي کومه ګوته چې د رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر سره بیا حضرت عمر عثمان سره غلامانو له نه ورکړي ښځو له نه ورکړي ماشومانو له په سرونو نه راښکلي ماشومانو له شفا دپاره نه استعمال کړي حالانکه په حقیقت کې د پیغمبر مبارک ګوته ټول عمر پکې استعمال شوې ده که دا کار یې کوم چا په انکار نه شو کولی لیکن صحابه و عمل تقوا دقه رنګې مولانا صاحب حضرت عمر هغه ونه وواله ولې ځکه چې د خیر نه شر زیات شو دا نه چې تبرک یې ناجایز ګڼه ګورې دلته بعضې خلک دلته غلط طرف ته روان دي تبرک یې ناجایز نه ګڼه ګورې لیکن څه ګڼه هغه تبرک کې دومره خیر نشته لکه چې د خلکو اعمالو کې کم شر دی نو صدن للباب ختمه کړله الحاصل دلته دوی د اونو سره هغه اعمال زمونږ په دې مانځو کې یو اونه وه او خلک به راتلل او نه زمونږ په تورنګزو کې زمونږ په کلي کې وه او سوری شوه به ورته خلکو وی سوری شوه او خلکو به ماشومان راوستل او د هغه اونه کې سوري په هغې کې به ور دننه کړل پورې غاړه به یې ته وویستل وایي چې په کوم ماشوم سوری شوي دی علاج دا څه ګوره دا ولې وایي یو لوی بزرګ د دې لاندې ناسته کړې نو خدای دې بې خو بس بزرګ خو په جومات کې امامتي کړی ټول عمر نو هلته ماشومان ولې نه بوځي دا اوس عقل دا شیطاني وسوسې دي معمولي شبهه ورته له جواز راولي معمولي شبهه دې ته نه ګوري چې ورېږه زه ګورم چې دا بدعت به څه ته وایي بدعت هم څه شی خو به که نه کل بدعت ضلاله دا خو نشته چې بدعت په دنیا کې شته دی نه نو د اونو سره دا معاملې کول زمونږ په دې وطن کې او پخوا څه کېدل خبرې پخوا به د زیارتونو سره میدانونه هلته به یې بوساړې جوړولې وایي د زیارت نه خلک یریږي غلا کوي نه جومات نه کوي زیارت نه نه کوي چې کوم زیارت سره به خلکو بوساړې تړلې واوره او کوم زیارت سره به خلکو خپل سیزونه کې ښودل چې د زیارت د مخه دا څوک نه غلا کوي د شپې خلک رالل زیارت پخوا د زیارتونه یې کنیستل کې دی کې څه دي چې هغه وکړس هغې کې بوت راووته هندوانو پکې بوت ښخ کړی بوت پکې راووت زیارت نو بوت دا زموږ سوچ او زموږ فکر کم جمدي چې تا ته قرآن و سنت ښیي هغې اتباع نه کوې کم جمدي چې تا دپاره پیغمبر وایي چې ردي اتباع وکړه پیغمبر وي ته مکلف چې اتباع وکړه دا خو یې نه کې او زیارتونو سره بوساړې ښخې دا زموږ قوم نو دا ګوره هغه د پخوانو خلکو د بوتانو هغه رسمونه پکې را روان دي نو څه فرمایي دی وی دا خو نه وی ټولو صحابه بعضې کسان چې دا د دوه درې ورځو مسلمانانو څه وایي اجعل لنا ذات عنوان نو ذات عنوان ګوره یعلقون علیها اسلحتهم وسته به یې وی ځان ډوله څه دا به محفوظوي دا به متبارکوي په دې به زبردست کار کېږي قاریاس وایي اجعل لنا ذات عنوان کما لهم ذات عنوان موږ نه هم یو جوړه کړه که نه موږ د ځانه نه کوو دوی له ځانه کړې ده ته موږ له جوړه کړه دا وستې به ورپورې وی ځان دو بس دا به محفوظې مې متبرکې به مې وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعجب هذا كما قال كما موسى اجعل لنا فلا تريدل یو قوم د څه عبادت کو وی اجعل لنا الها كما لهم آله نو ټیک ده چې تشبیه په دې کې نه راوي خو خدایان جوړول صحابه خو خدایان نه جوړی خو لکه هغې خپل تعلقات د چا سره د غیر الله سره وابسته کول په طریقه د اعتقاد تاسو هم د غیر الله سره خپل تعلقات وابسته کوئ په طریقه د عمل والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قایا سنن من کان قبلکم ته بل ځای کې راځي وي که هغوی کې څوک د سمسرې په سوري کې ننوځي تاسو هم پکې ننوځئ بل ځای راځي چې هغې کې خپلې مور سره چې علانیتا زنا کړي تاسو کې هم هغه څوک پیدا شي زه اوس ورپسې شه بعضې څیزونه صریح نص سره انکار شوي صریح نص سره پې رد شوي او موږ د شبهې د وجې نه هغه شبهاتو پسې ځو په قبرونو ډیوې بنول او په قبرونو چراغان صریح نص د رسول الله مبارک ته چې دا ممنوع دی مه کوئ دا د جاهلیت رسم او خلک څه کوي نه کنه چې دا خو ډېر عظیم شخصیت دی نو دا یو عظمت ورکول پکار دی لکه صریح نص مقابل کې عقل ته ګوره شبهې چلی
نجی زیارت باندې مالګه کېښودل، نجی په دې باندې د خدای رحمت نازلېږي که نه، ور دا شبهه شو، دا شیطان درته واچوي چې په دې د خدای رحمت نازلېږي او مالګه ساټه. جومات کې د خدای رحمت ډېر نازلېږي په زیارت، د جومات کې ولې مالګه نه دارالحدیث کې ډېر نازلېږي، دلته ما ته میز ډک نه کړی د مالګې او که په بل ځای یادېږي. نو ګوره اولیاء دي، نیکان دي، علما دي، د هغې د قبرونو احترام په خپل ځای دی. نو بعضې خلک پکې بیا افراط هم کوي، بعضې تفرید کوي، اعتدال ژوند به تېری په دې ټولو امورو کې. نو دا ډېر خلک داسې وي. پخوا به دې ځای خلک لاړل کابل ته، نو کابل کې سخي صاحب زیارت ته ځو، مزار کې زیارت دی، دا د حضرت علي رضی الله عنه نه دی. ګوره حضرت علي صاحب په کوفه کې دفن دی، شهید په کوفه کې شو، مزار ته یې وړه ښخه وه. ولې مزار بیت الله وسه که مکه وه او که مدینه وه، دا بل څوک نیک سړی دی علي نوم یې و. نو هلته خلک نو زمونږ د وطن نه چې به څومره خلک لاړل کابل ته سیل لا، نو بیا به یې د مزار شریف نه مزار شریف ورته وایي. پوه شوې په خبره؟ مزار شریف. دلته کې یو کلی دی، هغې ته خلک لړم شریف وایي. ما وی لړم او شریف، مار شریف هم بیا وایه، لړم شریف. هلکه ثوابي والو خفه نه شئ، خفه نه شئ. زه تللی وم یو ځل چا ثوابۍ ته بوتلی وم نو بیان لا، نو ما ته یو ټکي یاد کوي پلانکې کلی، هغه کلي نوم سوټا شریف، سوټا شریف د ثوابۍ سره یو. ما خدای دا شریف ورسره نه وی، دا خلک خفه نه شي که وی نو سوټا شریف خو دا ډېر خطرناک لفظ. او وروسته پته ولګي هغه سوټا نو هغه اسوټا دی، حمزه پکې شته دی، حمزه اسوټا. خو خیر څوک نیک سړی به یا پکې زیارتي، نو خلک ورته اسوټا شریف وایي. نو حمزه للتخفیف حذف شوه، نو خلک ورته سوټا شریف وایي. نو خدای ته وګوره دا شریف هم شریف سره هم لږه ګزاره کوي، ریوڼ شریف. نو ټیک ده چې دغه دا ریوڼ متبارک نوم دی، خو ریوڼ خو د دغه نوم دی، لکه څه ورته ویلې کېږي، دا خو اصل کې د کلي نوم دی که، او بیا کلي نوم هم په هندو مشهور دی. دا د هندو نوم اصل کې رایوڼ، دا که د انګریز نوم و که د هندو، نو شریف داسې نوم سره لګوی. ټیک ده د یو متبرک د وجې نه چې کوم دی د نیک کار کېږي، یو عالم پکې وي، مدینه شریفه، مکه شریفه، داسې یو نیک سړی وي، نو ته د عزت او د احترام په توګه ورته ویلی شي. خو ګورې نوم ته هم خیال کوه، خیال دې راغی سوټا سره شریف ونه لګې. پوه شوې په خبره؟ ورپسې شه. باب ما جاء في كلام السباع وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع هاي هاي قال حدثنا ابو نضرة العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع. عثمانزو کې غټه مدرسه ده او حدیث پکې ښودل کېږي چې هغه نه وي چې عثمانزی شریفه اکوړي کې خو ډېر لوی درس و چې ډېر لوی علما ترې فارغ شو، په زرګونو علما فارغ شو، محدثین فارغ شو، مجاهدین، مفسرین، لوی اکابر، چا خو نه وي اکوړه شریفه، اکوړه خټک شریف. زه حیران په دې دا ولې؟ خیر دی وایه څه ممانعت یې نشته که یو سړی د یو نیک سړي د وجې نه یا د یو برکت د وجې نه یو ځای ته د عظمت په نظر ګوري، ګناه پکې نشته. خو نوم ته لږ ګوره، هسې نه چې نوم خطرناک وي او ته ورسره څو لګې شریف ورسره ولګې، سوټا شریفه. دا مخکې د کوم ځای کې دی هلکه خفه نه شی، ګورده کې کېدی شي باید طالبان د سوټا شریفه وي، ورپسې جان کوم ځای کې دی. خیال دې راغی؟ شابه. خبرې به وکړي سبا د انسانانو سره، والله قادر دی صاحب، دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده. حتی یکلم الرجل، خبرې به وکړي سړي سره، عذبة صوته، د خپل چابک دا سر دا به هم کي، او شراک ته ناکه. نو بعضې حضرات وایي ولې اوس موبایل خبرې نه کوي څه، وایي په چابک کې او په دې څیزونو کې به خلک وړې وړې موبایل یې ولګوي. نه مړه دا خبرې مه کوه، دا خبرې ممکن ده چې داسې به وشي، خلک به پکې دغه ولګوي، څه ورته وایي سیم به ولګوي، چپ به ولګوي، خبرې به ورسره کوي، لیکن په ظاهر محمول کا سبا چې پکې راغله، درندګان پکې راغله، دا به کوي خبرې. دا د آخر زمانې نښې دي. وتخبره دله به حتی تخبره فخذه بما احدث اهله بعده، رون به ورسره خبرې کوي چې ستا نه پس ته بما احدث اهله بعد خروجه، ستا د وتو نه پس تا اهل سره. نن سبا خو کیمرې خلکو لګولې دي په کورونه، کیمرې لګولې، ټول دننه بار کیمرې لګولې دي او هغه نیټ سره
ټچ کړي دي او ستا موبایل کې د هغې هغه شی اچولی دی په خپل موبایل 24 ګنټې ته ټول خپل کور کتی شي د یو ملګري خبره کوله مې څه کار کوې وایي زما خو ډېر وسیع کاروبار دی په دوبۍ ابوظهبۍ کې سټورونه مې دي نو مې ته دلته ګرځې او دا سټورونه یې څوک چلی نو هغه زر موبایل راوویستی په دې موبایل ما ته روزانه په دې موبایل کې داسې ایپ ورته وایي که څه ورته وایي که زما مې پکې اچولی دی چې زما په دوکان کې څومره شی خرڅېږي هم راته وایي او چې څومره نوې راځي هغه هم پکې وي چې څومره ګټه کوي څومره سیل کېږي ټول ما ته پته لري نو دا نه چې ګنې دغه ته نه مراد کوه دا خو دغه څیزونه دي خو لیکن د انسان رون به هم د سره خبرې وکړي خبره خلاصه شو یا بعضې حضرات وایي رون نه پوشیده دی مراد دی نو پټ ځای کې به د خپله کیمرا او خپل شی لږ پټ کړي څوک به ترې نه خبر دته به ټوله لونه وایي لیکن په دې مه عمل کوه په دې ساینسي څیزونو زه اوس ورپسې اشاره وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث القاسم بن او قاسم په متفرد دی خو ثقه دی ها والقاسم بن الفضل ثقة معلوم عند اهل الحديث واتقوا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي باب ما جاء في انشقاق القمر وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا دام د قیامت په نحو کې نه هدا شبه قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انطلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد وفي الباب عن ابن مسعود وعن ابن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن صحيح او دا پیغمبر مبارک په جبل ابي قبيس ولاړ اوس سپومې وشلې ده بامیان ابو جهل وی نه خراته وخی وی دا سپومې شلولې شوي ورسول الله مبارک وتعالى خوف القاء الى القلب شکل چې وشوه وی دا خو تا په ما سحر جادو کړی وی ښه د نورو خلکو نه تپوس وکړي اهل مکه ونه یې تپوس وکړه وی یو مونږ هم د شپې سپومې شلېدلې لیدله وی ستا سحر زیات دی په دوی دې م کړی دی وی خبر نه چې کومې قافلې راشي شام یمن ته هغې نه تپوس وکړي شام یمن نه چې قافلې رالې وی په پلان کې شپه څه ناشنا شي قافلې خو د شپې سفرې کوي نو وی سپومې ډکرې دوه ځایه شوې وه یو خطیب تقریر کاو هغه وی سپومې دوه ځایه شوه وی نیمه راله په دې ګریوان نه ده په دې لستوڼې نه ووته او نیمه په دې لستوڼې ووته دا پکې نشته خو دا غټه معجزه ده حضور پاک انشق القمر خطیبان امر سوی دا ها باب في الخصم وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن ابي طفيل عن حذيفه بن اسيد رضي الله تعالى عنه قال اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راخکاره شو ها من غرفه ونحن نتذاكر موږ د قیامت ذکر کاو فقالوا سم لا تقوموا الساعه حتى تروا 10 آیات دې کې حسر نشته دا دې وخت کې حضور پاک ته لس مستحضر شوي دي یو طلوع د شمس د مغرب نه دی قطر نه بل یاجوج و ماجوج دې کې تفصیل لازم ښه باب دی باب خروج یاجوج و ماجوج هلته به پکې تفصیل درته وکړم چې دا حدیث وکړم دا د چا بچري کم ځای دی وغیره او دابة الارض دا به د صفا د غونډۍ نه راوځي او دې کې به د هر حیوان نښی د انسان د خر د سپي د پیشو د چرګ د ټولو نښې به یې پکې او درې خس به یې خصب په مشرق کې ځمکه به وشلېږي زلزله به راشي خلک به پکې ننوځي مشرق به دغه زمانه کې د عراق ته او د علاقو ته وي یو خصب په مغرب کې مغرب به د یمن او د عراق د منځ علاقو ته وي او یو خصب جزیرة العرب د مکې مدینې ونار تخرج او اور به راوځي د منځ د عدن نه دا یمن کې دی تسوق الناس خلک به شړي خلک به ترې منډې وایي یا تحشر الناس خلق برا جمع کوي محشر ته شام ته به خلق منډې وایي وتبیت معهم حیث باتو دا اور به ورسره شپه کوي چې کوم دی دوی شپه کوي وتقیل معهم حیث قالو چې کوم دی دوی قیلوله کوي او به ورسره قیلوله کوي نو قیلولې ظاهري چې نه مراد مطلب دا ملازم به وي ورسره نه به شپې ته پرېږدي د شپې به هم خلک منډې وایي اور به ورپسې وي نه به یې قیلولې ته پرېږدي اور به ورسره مراد ته څه شی دی لکه دا شپه خوب او قیلوله د انسان په لوازماتو کې اور به ورسره لازم وي ورپسې شه دا بروستو راځي یو وخت کې اور په یمن کې بل شوی دی هغه بله معجزه ده د حضور پاک پیشنګویي ده وی په یمن کې به اور په بصرا کې به اور بل شي او مدینه کې به دوخان په هغې ښکاري دا تیر شوی دی دا اور بل شوی دی یو زمانه کې په یمن کې اور بل شو دومره مضبوطه رڼا کوله چې ټوله مدینه پرې روښانه او یمن او مدینه کې څونه فرق دی او یو بل هم پیشنګویي کړې وه چې په مدینې په قرب کې به اور بلیږي هم پیشنګویي هم شوې ده د مدینې په قرب کې اور بل شوی هغه علاقه ټوله ما لیدلې ده ټوله سوځېدلې ده او مدینې ته به اور رانږدې شي بیا به ختم شي
دا دوه ځلې شوي دي. یو د حضرت عمر په زمانه کې د مدینې یو غر نه کویلې غر و، د کویلې پې اور ولګېد او مدینې ته رانوانو. حضرت عمر تمیم الداري له چابک ورکوي ورشه دا اور وشاړه، ما ورته یاد کړه. هغه لاړ او وایي زه عمر خلیفه د رسول الله مبارک لېږلی او وایي چې کوم غر نه راوتی وي هغې ته ننوځه. په چابک بیا و اور مخکې و دی ورپسې په هغه غر یې وردن نه کړه چې په کوم اور باندې د غر نه راوتی او یو 600 کاله پس بل اور لګېدلی و. د مدینې اور چې دونه ولګي مولانا صاحب چې دا غونډه 400 زله اور والي د دې توبه څونه. لیکن د مدینې خلک به راتل د مدینې په حدودو کې تماشې ته ولاړې دي خوا یخې هواګانې وي اخوا اورو او چې کوم د مدینې حد د پیغمبر مبارک خولې ما بین عیر الاقصور هلته یو تیږه د ما په خپله لیدلې ده. نیمه تیږه د حرم نه بار ده مدینې، نیمه حرم کې هغه نیمه سوځېدلې نیمه پاتې ده. دا ټولې پیشنګویۍ د رسول الله صلی الله علیه دا معجزات دي ښه د پیغمبر معجزات چې کومې پیشنګویۍ ورکړي دي دا هم د حضور پاک معجزات. ورپسې شه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان نحوه وزاد فيه طوفانا وبه قال حدثنا او طوفان یې پکې زیات کړی. ها وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن فرات القزاز نحو حديث وكيع عن سفيان وبه قال حدثنا محمود بن غيلان دخان دی بلکې لوګي به راځي هغه دخان نه تیر شوی ښه حدیث کې به راشي هغه وروستو را روان دی لوګي به ني خو خلک به دومره اوږي شي چې د سترګو ته به هر شی خړ خړ ښکاري. اوس هم چې سترګو نظر کمزوري شي هر شی راته لوګي لوګي ښکاري. حدیث په خپله تشریح به راشي. ورپسې شه قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة والمسعودي سمع فرات القزاز عن حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزاد فيه دجال کې ټوله قصه را روانه ده. شابه ها قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو نعمان الحكم بن عبد الله العجلي عن شعبة عن فرات نحو حديث ابي داود عن شعبة وزاد فيه والعاشرة مما ريح ریح طوفان براشي. ګوره دا ریح طوفان تطرح خلق بغرزی په بحر کې دونه مضبوط طوفان وي چې انسانان به اوچتی او دریاب ته به غورځي. یا غلسم نزول د عیسی ابن مریم. نو دا یو وخت رسول الله مبارک یو لس ذکر کړي بل وخت بل لس بل وخت بل وخت بل. ورپسې شه وفي الباب عن علي وابي هريره وام سلمه وصفيه رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل عن ابي ادريس الموهبي عن مسلم بن صفوان عن صفيه رضي الله تعالى عنها عنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت. منع بنشي خلق د جنگ نه غزو نه مراد غزو مصطلح هم اخله جنگ قتال د دې بیت الله د بیت الله سره مراد نه اهل د بیت الله دی کایما حتی یغزو جیش یو لخر به غزا کوي جنگ به کوي د بیت سره بیت به درواني حتی اذا كانوا بالبيداء اذا مکې نه بار صحرا ته روزیا بیدا خسف باولهم واخرهم ولم ينجو اوسطهم ين به بچ نشي. مراد دا چې ازداد استیاب ټول به پزمکه نه نوځي دا خصب جزیرة العرب دا چې مثال لغه ما یرسو من کوره منهم که څوک مجبوری د دوی نه بادشاه په زور اوسېدي ظالم بادشاه قال یبعثهم الله على ما فی انفسهم چې نیت ته چې څوک د بیت الله دروانونو په غرض نو جهنم ته به حشر کېږي او که څوک مجبوری په زور راغلی دی دا حشر به دوزخ ته نه کېږي. ورپسې شه هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا صيفي بن ربيعي عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر هذه الامه خصم ومسخون. امت نه مراد امت اجابت ما خلا امت دعوت کافران ټول برش ځکه اخر راغی اخر کې هوډر کافرانه خصب و مسخ و قذف قذف د برنه کانی وریدل. شابه نور مې پکې خبره کړې ده. ها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابروز مې وی کنه چې بعض خلکو کې خصب راځي امت بنهایت الامت کې بدن راځي مسخ و غیره. شابه ها نهلك وفينا صالحون قال نعم اذا او چې فسق و فجور زیات شي بس بیا به صالحان به مو سره هلاک کېږي. ولې دې دعوت ولې نه چلې دوی خلکو ته انکار ولې نه کوي. نو ګوره فسق و فجور مولانا صاحب یوازې زناکاري نه زنا او د هغې دوایي بس د ښکلې معنا مې درته وکړه زنا او د هغې دوایي ښځو ته کتل په موبایل فلمونه کتل او د ښځو اندامونه په موبایل باندې کتل او ښځې بربنډې راوتل او هغوی ته یو ځای ورسره ډانسونه کول یو ځای ورسره جلوسونه اخیستل د ښځو او د هلکانو د جینکو دا ټول پکې راغلل. زه اوس ورپسې شه
هذا حديث غريب من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعبد الله بن عمر. هذا عبد الله بن عمر بمتفرد ها. تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها وبه قال. دا به د مغرب نه راوخیږي چې څنګه داسې بشي چې څنګه د مغرب کې پریوزي روچت بشي لږ به بریک وي روچت بشي هلک انور خو بیا راوخته دې طرف نه بیا به واپس شي خو لږ به روچت شي دنیا به وایي چې هلک انور خو تیاره وه دا خو واپس راوت بس دا اخري هغه نښه ده چې دې نه پس ایمان نه قبلېږي که څوک یې راوړي ولې ځکه د علم بالغیب ایمان بالغیب رانغی ایمان پسترګي ولید نه نخا نو اوس ایمان او دا هغه نخا ده چې د قیامت د قرب سره ډیره زیاته نږدې او دې سره به فورا قیامت راشي شپېلې به ووایلی شي نظام د کائناتو به ټول درهم برهم بشي دا ستوري په دې فضا کې خو په کروړهاو اربهاو کربهاو ستوري دي د سپومۍ نه غټ غټ ستوري دي یو ستوری هم چې د خپل مدار نه معمولي غوندې حرکت وکړي نو بل سره به وجنګېږي ځکه حرکات یې تیز دي ډېر سپیډ کې روان دي ورو ورو نه روان او چې دا یو بل سره وجنګېږي فورا قیامت دا د قیامت اخري نښه ده او په دې چې چا هم ایمان راونړو ویلي ده نو تا خو د خدای او د رسول په خبره اعتماد ونه کړه چې دې ولید اوس ایمان راوړی وی قیامت راغی د اخري نښه وه ورپسې شام دا بالکل اخري نښه شابه قال حدثنا حنان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قرآن کې الله سوي د دې متعلقه چې د دې نه پس ایمان راوړي لا تنفع نفسا ایمانها داسې دی که نه ورپسې شمول طلوع الشمس دا ورپسې شه قال دخلت المنزل حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا ابا ذر تدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب لتستاذن في السجود فيؤذن لها وكانها قد قيل لها اطلع من حيث جئت وترجع من مغربها قال ثم قرأ وذلك مستقر لها وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي الباب عن سفيان بن يسار وحذيفة بن اسيد الوارث وابي موسى رضي الله عنه فرمایي اين تذهب هذه میں اللہ و رسول عالم دینو وینہا تذهب لستستأذن فی السجود اللہ نے پا سجدہ کی اذن غواری اس تا سوالو کا چنور خو سجدہ نہ لگئی ولی سجدہ وضع الجبہت علی الارض تاوی نو نخود انور جبہشتا ندیز مکی سر یوزے کی دیش مکی سر یوزے شو جنجال بجوڑ شی نو مراد دا سجدینا انقیاد دا باری تعالی پا عجز او پا انکسار یو چرې چې سجده کوي ځان انتهایی متواضع وګرځوي ځان انتهایی ذلیله کړي چې خاورو کې مې ته سر کېښود نو استیزان د سجدې نه مراد څه شی شو لکه انقیاد د باري تعالی خشوع سره تذلل سره اجازت غواړي ورپسې شو یو منټ یو ټکی پکې بل هم شته فیؤذن لها اذن ورته کېږي ځه وكأنها قد قيل كلب وتولي ويلي اطلعي من حيث جئت وتطلع من مغربها ثم قرأ دادي وذلك مستقر لها مستقرها هم دي او قراءة عبد الله مسعود مستقر لها دي ورپسې وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود وفي الباب عن سفيان بن يسار وحذيفة بن اسيد الوارث وابي موسى رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج دا دي راغي اج یأجو اجن اختلاط دا وای اختلاط دا به دومره ډېرې چې یو بل کې به ګډ رواني یو بل سره اختلاط یأجوج و مأجوج دوه فرقې دي د چا اولاد دی څوک وایي دا د نوح علیه السلام یو بچی دی د هغه اولاد دی یافس یا یفس ورته وایي د هغې په اولاد کې ټیک ده هېڅ خبره نشته او انسانان دي نه جنات دي او نه بل دیوان دي انسانان دي انسانان او په انسانانو کې هم مختلف شکلونه او عادتونه وي که نه د چین والا جدا شکل دی او زمونږ د خلکو جدا شکل د چا یو شان عادت وي د چا بل شان چینیان ورشه وګورئ ماران خوري سپي خوري پیشوګان خوري هېڅ تفرت دی نه ورځي موږ د دې څیزونو الټی راځي موږ یې نه خورو د افریقې خلک وروکې وګورئ جدا شکلونه لري قسم په خدای چې ته ورته وګورې بعضې داسې شکل وي چې بنده ویریږي چې خدای پاکه دا څنګه شکل الله ورکړي
خپل بیان کې سره ژوند تیر د هغې جدا عادات او هغه دي اطوار دي د هغوی د سړو د ښځو له لباس سړو فرق نشته ښځې چې څنګه ګلدارې جامې چې شنې سرې او ګلدارې سړي هم هغه اچوي ګوره د هغوی جدا زمونږ جدا دلته کې اوس تر ښځو په شان جامې اچولی شي خلک به پورې خاندي خلک څه کوي چې خر به خندد خر به هم در پورې وخاندي او هغوی د ښځو په شان جامې چې باخیر ښځې د سړو په شان اوچتې د دې کونډو برابر پیسې وي لاندې پنډۍ ښکاري هېڅ پروا نشته یو بل سره یو ځای ناستي کارونه کوي دا د هغې خپل عادات و اطوار دقه رنګې د یاجوج و ماجوج خپل ځان له عادات و اطوار سخت خلک دی مضبوط خلک دی ظلم دی اوس هم مولانا صاحب د افریقې په ځنګلو کې انسانان دي د افریقې ځنګلو کې انسانان دي باقاعده انسانان اقوام متحده هغوی کلچر محفوظ غواړي په خلکو یې بند کړي چې دا به نه وجنی دی به خپل کلچر ته پرېږدی کلچر دی به خپل زه به یو مثال درکړم چې تاسو پوه شئ زمونږ په دې چترال کې یو قسم قوم دی هغه کیلاش والا لیدلی دی که نه دی کیلاش والا د هغوی څه عادات و هغوی به مخکې د عادات و چې کوم سړی به مړ شو د هغه چې به کومه خاصه نښه وه هغه به یې ورسره خښوله بلکې خښول به یې مړي نه یو صندوق کې به یې کېښودل یو ځای کې یو خاص نښه به یې ورسره کېښود که چا به ټوپک نښه وه هغه که د چا به کالي هغه دا د دوی عادت و لیکن زمونږ دا خلک وله به یې پټول د شپې نو اوس یې هغه عادت پرېښی دی اوس هغوی په خپله وایي چونکې اوس یې خلک لا کوي نو اوس مونږ هغه عادت پرېښی دی لیکن اوس هم هغې مړي نه ښخوي صندوق کې کېږدي یو ځای کېږدي اوس هم د هغوی عادت دا دی چې هغوی د یو میلۍ په کال کې یو ورځ په هغه میله کې هلک او جینۍ سره یو بل خوښ کړي یو بل سره وتښتي هغوی یې بدن هم نه ګڼي د هغې خپل تهذیب د کلچر ورته وایي کلتور چې تاسو ورته وایي اقوام هغوی ته تبلیغ هم نشو کولی چې ته مسلمان شه اقوام متحده نه پاکستان حکومت فیصله ده بلکې د پاکستان حکومت د بین الملل لاندې دا فیصله ده دوی پکې څه کولی هم نشي چې د دوی خپل تهذیب دی او دا به تاسو د دوی تهذیب پرېږدی دې کې به ګوتې نه وهئ چې زمونږ په دنیا کې داسې خلک هم وي چې د مخکې نه د هغوی یو جدا تهذیب را روان دی چې په هغې کې لکه خلک د مور او پلار یا د زړې زمانې ورونه ساتي که نه ساتي بعضې خلک دا څه ورته وایي لکه دا زاړه شیان چې وي او ساتي آثار قدیمه هم ورته وایي نور نو دا ساتي دقه رنګې اقوام متحده په هغې پابندي لګولې ده چې د انسانانو ته به نه دعوت ورکوی د ایمان د عیسایت د یهودیت نه به دوی ملک ته راولی نه به دوی به خپل حال باندې په دې خپل ځنګل کې پرېږدی دوی په خپل ځنګل کې اوسېږي څه خوري بربنډ اوسېږي مکمل بربنډ لوچ بربنډ هغې د سر نه دا زمونږ تهذیب پېژنې نه که ته ورلې خوري دی انسان خواره دی انسان څه کې زمري خوري کاڼي ورسره او ورسره ډانګونه او په هغه ډانګونو او په هغه کاڼو باندې د زمرو د شرمخانو ښکارونه کوي دا د هغوی عادت دی بلکل بربنډ لوس بربنډ او په غارونو کې دننه اوسېږي او لکه د حیواناتو ژوند دی څنګه حیوانات جامه نه دي جامه نشته څنګه او خپلې خبرې دي د انسانانو خبرې زموږ د خبرو په شان دي دي انسانان دا نه چې ګنې څوک حیوان په شکل دی انسان دی نه دي سم انسانان نوکان پرې کولو په چل نه پوهېږي اوږده نوکان یې اوږده نوکان او ښځې او سړي ټول بربنډ دي او په غارونو کې اوسېږي ژوند بس څنګه د حیوان ژوند دی دغسې خوراک یې څه دی مردار زمري چې کوم ښکارو کې که نه زمري چې ښکارو کې څوک یې ته اخیستی شي نه دوی لاړ شي هغه زمري په کاڼو لوټو او په ډانګونو وي هغه ښکار ته والي هغه غوښې هغه څښاک غوښې هغه مردارې هغه داسې م خوري او ځان له پخی په اور باندې هم یې خوري بلکې په اور پخلی نشته اور ورته بلکې روتی یې هغه خوري دا د هغوی ژوند دی تپوس وکړئ که تاریخ کې اوس هم شته د زړې خبره یې منګړه درته نه کوم اوس هم شته که نور څه دي په دې نیټ باندې وګورئ په دې نیټ برته روځي د افریقې دغه انسانان دي حیوانات لري په شکل د انسان ما ته یو تبلیغ والا وي چې مونږ لاړو او مونږ باندې خو پابندي وه خو مونږ بیا په یو طریقه ځان ورسو او مونږ سره ترجمان و د هغوی په ژبه بعضې خلک په هغه وطن کې پوهېږي هغوی نه پوهېږي خو د هغوی په ژبه په هغه وطن کې بعضې خلک دا بعضې خلک چې ځنګل ته ځي
هغوی ورسره ځان بلد کړی دی هغوی ورله څه خوراکونه مراکونه وړي نو هغوی ته غږ نه کوي نو هغوی یې ژبه زده کړې د افریقن موږ هغه ترجمان واغی د ایمان او د اسلام دعوت هم وله ورکړو وایي زموږ خبرې واورېدې ښې په همدغه غور باندې ترجمان په واسطه لیکن ټس کې مس نه وی لاړ خبره ختمه شو دا مې څه وویل درته مولانا صاحب دا قوم دقه رنګې یأجوج و ماجوج یو قوم دی سخت قوم دی مضبوط قوم دی خپل منځ کې مضبوط اجتماعیت دی او د اسکندر ذوالقرنین څوک دی بادشاه وي او څوک ته پیغمبر وي هغه چې کله د مشرق نه مغربه پورې په دنیا پسې چکر لګاو نو یو قوم ورته شکایت وکړه چې دلته د دې غر نه پورې غاړه یأجوج و ماجوج دي موږ هم ورسره جنګ کوو خو هغه ډېر زورور دي په موږ حملې کوي زموږ نه مالونه موړي او زموږ سره جګړې هم کوي مهرباني وکړه زموږ دې میاشت کې یو دیوال وواچې دې خوا نه راځي نو هغه بیا یو صد یو بند جوړ کړه آتوني زبر الحدید ټیک ده که نه او یو دیوال یې ورته والی د هغه دیوال نه پورې غاړه دي یاجوج و ماجوج بس محفوظ دی هغه دیوال کم ځای دی الله ته پته دجال ته خوشته که نه مونږ په ایمان دی قرآن و سنت وایي دغه رنګې دا هم شته خو مونږ ته پته نشته چې دا کم ځای دی څوک وایي دا چینیان یاجوج و ماجوج او هغه صد وایي په دیواري چین شته اوس هم دیواري چین یو لوی دیوار شته وایي دا د هغه دیوال نه پورې غاړو اوس دې خوا راخلاص شوی دی راغلی او نوې تهذیب یې زده کړی لیکن دا نه دي کم صفات چې د یاجوج و ماجوج دی هغه په دوی کې نشته دا نه دي کم ځای بند دي الله ته پته ده دیوال کم ځای دی الله ته معلومه ده خو چې کوم پیغمبر مبارک پیشنګویی ورکړي دي بس هغه برحق دی خیر و خلاص دجال خو شته موجود دی تړلی شوی دی په زنځیر جزیره کې دی کم ځای دی الله ته پته ده موږ ته پته نه نو بعضې څیزونه د قیامت په خاصو نښو کې دي او الله د انسانانو د علم نه ماورا کړي دي نه ورته دوی علم رسېږي او نه ورته دوی رسېدی شي چې دوی یې ومومي امریکا څه ده د امریکا دا خو د نن نه 300 دی که 2.5 کاله که 3.5 کاله مخکې پیدا شوی امریکې وجود دا خو نه وه و یو جزیره خو چاته پته نه وه یو بحري کشتی سفر کو نو د هوا یوړه یو جزیرې ته چې هلته لاړه ویې کتل خو همدلته بل ملک دی امریکا خلکو ولیدل څومره لوی علاقه د غونډ بر اعظم دی د غونډ ایشیا برابر دی لیکن پته یې نه وه 2.5 کاله مخکې پیدا شو دقه رنګې ممکن ده چې دا هم یو ځای کې به وي الله د خلکو د نظر نه او د کیمرو د نظر نه محفوظ ساتلی ده یو وخت کې به یې خدای راښکاره کړي زه اوس ورپسې شم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغيره ومن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن زينب بنت ابي سلمة عن حبيبة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرا مخې تکسرو او وی لا اله الا الله درې ځلې وی دا تعجب د وجنه ویل للعرب عرب ولې تخصیص کوي ځکه چې عرب مضبوط قوم دی په نسبت د عجمو نو چې په عربو هلاکت راشي عجم به څنګه بچي بل عرب د پیغمبر قوم دی د قرآن ژبې ده نو چې دی باندې هلاکت راشي نور به څنګه بچي بل عربو نه دین خور شوی دی او د عربو یو وخت کې په ټوله دنیا حکمراني وه نو چې دا ختم شي نور به څوک بچي من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج مثل هذه وقد عشر دا نښه ده دا مسواکې ګوته چې راوالې او د دې مټۍ ګوتې په دې ویښ کې کېدې دا د څو نښه ده د لسو دا عقود به راته ښیم ښه په دې دواړو ګوتو د 10 زرو حساب کتاب کېږي د څو 10 زره حساب کېږي دې ته رسم العقود وایي دا به راته ښیم 15 منټه پې لګي یو ورځ 15 منټه پې بل ورځ لګي 15 منټه پې بل ورځ لګي نو تاسو به دا زده کړئ دا به راته ښیم انشاءالله نو دا ګوره د 10 نشان د 10 ګوته مبارکه داسې کړه شابه نو دا یأجوج یو قوم دی په دې کې مأجوج بل قوم دی په دې کې شاب او د ټولو مقصد یو د شابه سي اجهان اجه اجهان قال نعم اذا كثر الخبث هذا حديث حسن صحيح جود سفيان هذا الحديث وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة حفظت من الزهري سلور خدي دی په دې کې ها یو زینب د ابو سلمه لور بل حبیبه د نقل کوي دا دواړه خويندې دي حبیبه دا ابو دا دواړه د بیبین د نبی علیہ السلام دي دا د ام حبیبه له نقل کوي نه دا حبیبه د ام حبیبه لور ده د پیغمبر مبارک پر کټه ده او زینب د ام سلمې لور ده شابه ها عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها او ام حبیبه او زینب دواړه د حضور پاک بیبیانې دي نو دوی پر کټه دي د خذو لونه
او دوی میندې دي امهات المؤمنین. ها وروى معمر من هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيه عن حبيبة رضي الله تعالى عنها باب ما جاء في صفة المارقة. مارقه څه ته وایي؟ مروق خروج ته وایي، یا مروقون وتل خروج. نو دا به مروزي کم وخت کې د مسلمانانو منځ کې چې اختلاف وي دا به روزي، ځکه ورته مارقه وایي. خوارج یې متویل کېږي، ځکه دوی خروج وکړه د دوو مسلمانانو د ډلې د منځ نه، دیم پیشګویي ورکړې ده، ځان ته به وایي مسلمانان او په منځ کې به او په دې یاجوج و ماجوج کې څه نورې واقعات په بخاري کې به راشي. ښه بخاري کې امام بخاري پکې لږ زیات تفصیل کړی مخکې ده. شابه وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر زمان قوم احداث الاسنان نو عمره بھائی الکان بیا به بوډاګان کېږي بم خو الکان بھائی دې کې څه ته اشارت دی چې نا تجربه کار بھائی مشر تجربه یې د الکان او دې کې بل څه ته اشارت دی بیا ده بھائی چې کشران را پاسې نو عمره ځوانان او مشران ته ته پس پوهېږي نو بیا ادبي شو که نه شي نو یو نا تجربه کار به دویم بیا ادبه به بیا ادبي به کوي زړور به په مشران صفها الاحلام قم عقل به اضافت د صفت موصول ته قم عقل به کمې ولې تجربه نشته هلکان دي یقرؤون القرآن قرآن بلولي خلکو ته وایي دا خو د قرآن نه خبرې کوم ولا یجاوز تراقیهم دا به د مرۍ نه لاندې تجاوز نه کوي دوه معنې یې دي یو دا چې دا به منافقین قرآن بلولي او ایمان به پینی منافقین به او یا دا چې قرآن بلولي مرۍ نه لاندې تجاوز به نه کوي عمل به پې نه کوي نه پوه پې په قرآن به عمل نه صرف په خولې به یې وایي یقولون من قول خیر البریته ښې خبرې به کوي مونځ کوئ که چا مونځ پرې خو کافر شو دا ښه خبره نه مونځ کوئ ګوره لکه مونځ دې پرې خو کافر شو دا کوي دا اعمال کوي د قرآن و سنت خبرې به کوي لیکن مولانا صاحب ګوره د بعضې احادیثو په منځ کې تعارض ظاهري راځي حقیقتا نشته څه راځي لکه ظاهري زه به څه کوم هغې منځ کې زه به ناول وګورم د دواړو روایتو کې تاریخ ته به وګورم نو که تاریخ مې پیدا که چې یو مخکنی دی او بل وروستنی دی نو یو به منسوخ کړم بل به ناسخ کړم لکه مثلا یو حدیث کې راځي چې پیغمبر مبارک دا کم په اور زه ووایه چې کم ما مست النار دي نو د هغې نه وضو ویلی توضؤ مما مست النار او بل دی راځي چې پیغمبر مبارک اکله کتف شاتن ولم یتوضأ نو ما ته د جابر روایت خبره خلاصه کړه چې کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما مست النار یو ځای کې راځي چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا څه مطلب چې نشه جایزه ده خو د مانځه وخت کې مې استعمالوه بل ځای کې راځي فیهما اسم کبیر هو منافع هلکه ښه شی هم نه دی خو منفعت یې ورته فورا وي نو د اسم نه هغه ګناه مراد نه شو چې مؤاخذه پې کېږي بل ځای کې ورته راځي فاجتنبوه دا صریح په دې دلیل دی چې دا منسوخ دی بل ځای راځي چې پیغمبر مبارک د متعې صحابو ته ویلي چې کوئ بل ځای کې صریح نسته چې بیا پې منع کړې ده بل ځای راځي چې زیارت القبور منع دی صریح نسته نهیتکم عن زیارت القبور الا فزورها نو یو خو داسې قسمه دي اوس تعارض راغی خو دا تعارض مونږ په څه باندې ختم کړو شابه په تاریخ هم ختم یو منسوخ بل ناسخ او که ته وایې ولې خدای نه پوهېده نه الله پوهېده تاسو پوهېږئ خو لیکن دې کې حکمتونه دي لکه حکیم له لاړ شي ته وایي دا دارو خوره 3 ورځې پس راشي بیا وایي دا اوس مه خوره دا خوره بیا وایي دا مه خوره دا خوره نو حکیم پوهېده خو یو وخت کې د یو ضرورت و بل وخت کې د بل وخت کې د بل نو یا به دا کوو او که تاریخ مونږ ته نو معلوم بیا به څه کوو بیا به مونږ تطبیق ته روایات وکړو ته به کوئ لکه تطبیق په روایاتو به وکړو څه خبره نشته د روایاتو کې تطبیق راغلی یو ځای کې حضور پاک وي په ولاړه اوبه مسکه بل ځای په خپله په ولاړه اوبه څکلي دي مونږ به تطبیق وکړو تطبیقات یې ډېر دي یو یې دا دی چې یاره بهتر دا ده چې مسکه او کسکې جواز شته یو په او خلاف الاولا محمول کو بل په بیان د جواز د وسعت تهمت لپاره او که چرته توفیق او تطبیق ممکن نو یا بس لازمه ترجیح لا بدم سلام زما لکه ترجیح لا بدم ترجیح دپاره بیا بلا طریقې دي یو روایت د ثقه دی بل د ضعیف دی د ثقه به علم
یو روایت د ثقه دی بل د ثقاتو دی د ثقاتو به اخلم یو اوفق بالقرآن دی ابالم یو اوفق د سنت مشوره سره دی ابالم یو سره تعامل د امت دی یو نه دی مړه دا راته یو ځای کې ویم انشاءالله د ترجیح طرق دی اغیله به ها لیکن دا ظالمان څه کوي دو حدیثو منځ کې تعارض دی بس یو ظاهر د حدیث باندې عمل کوي دې ته نه ګوري چې تا د عمل وکړه د ډېرو نصوصو خلاف ورزي دی وکړه بس خلکو ته وایي نس کې راغلي دي که نه چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر یو مثال درکړم کافر شو مرتکب د کبیرې څه جو لکه کافر لا یزني زانی حین یزني وهو مؤمن قرآن و چې زنا کوي مؤمن نه حدیث وایي اوس بس کوو نه که نه هلته بل روایت کې راځي ابوذر ته وایي که من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق بیا وایي وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق بیا وایي وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر زه سره څه وکړم دا روایت کې راغلي داسې نور د دنیا روایات دي چې هغې نه موږ ته معلومیږي چې تارک د ګناه کبیرې مرتکب د ایمان نه نوځي او کافر کېږي نه کتاب الایمان کې مې راته ویلي نو موږ ګوره وایي موږ د نصوصو منځ کې تطبیق کوو هلکه کفاره معنا موږ دا نه کوو چې دی کافر شو کفاره معنا مفضیل الکفر ناشکري شوه دا تعویل ولې کوم یو هغه تعویل دی چې خلاف د نصوصو هغې ته زندقه وایي یو هغه تعویل دی چې د تطبیق د نصوصو دپاره راځي وایه هغه خو مستحب دی او د دې خو مال سره بلا مثالونه دي لږ خو نه دي که نه ما ته یو سړي ته یم ګورې که دا کار دی ونه که وجنم دی مړ به دی کوم نو ظاهري معنی مراد در د مرګه وایه که نه څه شی دی لکه زجر دی تشدید دی نو بعضې نصوصو کې دا خو په عرف ده پیغمبر مبارک خو دا په عرف باندې تللی دی نو الحاصل دا ظالمان څه کوي دوی یا په نصوصو کې هغه تعویل کوي چې دا هغه تعویل کوي ظالمان چې هغه د نصوصو خلاف دی په خپل رای سره زندقه کوي او یا څه کوي په یو حدیث باندې عمل کوي سلګونو شلګونو حدیثو ته نه ګوري خلاصه د کلام بیا راته ذکر کوم چې هر څه آسان شي د دوی مقصد اتباع الهوا دی څه شی دی یو خپل خواهش دی د هغې مطابق روان دي چې د هغې مطابق ورته کوم روایت ظاهري ښکاري هغه خلکو ته پیش کوي او چې د هغې مطابق روایت خلاف راځي وایي دا ضعیف دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی دا خبر واحد دی دا نه منم دا فلان 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 قسم قسم نخرې پکې کوي اتباع الهوا والا دی ورپسې شاف وزی به د دین نه مراد تېنه ایمان دی په دلیل د بل روایت کما یمرق السهم من الرمیه لکه غشي چې د هدف نه وځي هلکه ته وایې دې کې خو دین شته دی نه دا ظاهري چې کوم په خولې کلمه وه دې نه به وځي ولې ظاهرې په خولې کلمه وې تا په اعتماد وکړو چې سړی مسلمان دی مازدیګر یې داسې عمل وکړو وایي هلکه دا خو د ایمان نه خلاص دی ما خو په د ایمان ګمان کوم ځکه خو ایمان نشته ورپسې شه دې کې به هم تفصیل په بخاري کې لږ راځي ښه بل ځای کې یخرجون حین فرقة من الناس د علي او د معاویه صاحب په منځ کې چې کله هغه اختلاف راغی په صفین کې هغه وخت کې دا راوتي دي لږ مخکې دا دې کې به ته لږ تفصیل کوم خو دلته د کم وکړه زما هم کم وکړه او وروسته پکې تفصیل لا روان دی د علي د معاویه صاحب د جنګ واقعات به هم درته وایم زه مخکې د شابه صاحب خوارج حروریه ورته ولې وایي حروره علاقه و هغې نه اکثریت یې د هغې سره تعلق و وغیرهم من الخوارج بس به کومونه